الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ټول ناول خو تاسو چاچی قرآن کریم داولنا پتراو کې اوریدل آخر ته راورسو. الله رب العزت ته مبارکم کی او الله دې قبول کی. تقریبا د رمضان نیمه حصہ 13 شوا نیمه پاتې دا. الله رب العزت ته دا کوم چې 13 شوی دا هغه کې چې الله کم اجر او ثواب ورکي. الله رب العزت ته د هغه منګه مستحق وګرځي. کم چې رستو را روانه ده الله رب العزت ته د هغه په صحیح طریقې باندې موږ د روجې د نیو او بیا د نور عبادتونو توفیق صحیح طریقې باندې راکړي. قرآن کریم الله رب العزت نازل کړل نو یوازې د دغه وینا د پاره نه ده بلکې د دې نور هم موږ باندې څه حقوق او څه احکامات څه فرایض شته. قرآن کریم الله رب العزت نازل کړل نو د ټولو ناول په دې باندې ایمان نو الحمدلله زمونږ د ټولو شته چې دا کتاب د الله رب العزت د طرفنا ورسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی او څنګه چې نازل شوی دی نو هم هغه شانته موږ ته را رسېدلی. په دې کې تر اوسه پورې څه تبدیلي پکې د ټکي دوو د زور زیر وغیره هغه پکې نه ده راغلي او دا به د قیامت پوری الله رب العزت د دې وعده کړله د دې عهد کړل چې انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. دا قرآن کریم الله وی منګه نازل کړل موږ به د دې حفاظت کوو. مخکینی کتابونو تورات او انجیل او زبور کې خو خیر احکامات پکې نو نورې صحیفه وی اصل نو تورات او انجیل دې کې احکاماتو نو کتابونه لیکي چې تورات 1500 کاله وروسته بیا په اصلي شکل کې نه ملاوېدو. دارنګه انجیل له نو 100 کاله بعد هغه په اصلي شکل کې نو. خلکو انجیلونه هم ډېر شی جوړ کړلی توراتونه هم ډېر شی جوړ کړلی او قرآن کریم دی نو 1400 کاله تیر شوي دي 15مه صدۍ روانه ده. تر اوسه پورې په دې کې څه فرق نه دی راغلی او نه پکې فرق به راشي. قیامت پورې دا به چلیږي لیکن تر اوسه پورې څه فرق پکې نه راغی او نه به پکې رستو راشي. ولې د مخکینو کتابونو باره کې الله رب العزت قرآن کریم کې وایي بما استحفظوا من کتاب الله. دا غینه طلب کړی شی چې تاسو به د دې کتاب حفاظت کوئ او د قرآن کریم په باره کې الله رب العزت وایي چې زه به حفاظت ما نازل کړل نو زه به حفاظت کوم. نو دې کې څوک څه نشي کولی او دا د قرآن کریم اعجاز هم دی او زمونږ بیا خاص کر په پاکستان کې علما لګیا دي قاریان صاحبان لګیا دي د قرآن کریم چې کوم خدمت کوي د نن نه څه کاله مخکې په ټول عالم اسلام کې یو سروې شوه چې په هغې کې هغې دا معلومات وکړو چې حافظان په کم ځای کې په کم ملک کې زیات جوړیږي. سعودي عرب دی هغه خو زمونږ قبله پکې هم ده پیغمبران هم هلته کې راغلي تقریبا ډېر هلته کې دي. د هغه ځای کې چې کم اعداد شمار وکړی شو د هغې کال مطابق نو 15,000 حافظان هلته جوړ شوي. د پاکستان مطابق د هغې کال اعداد شمار په لحاظ سره تقریبا 15 زره خوا و شا کې حافظان جوړ شوي او په هغه کال باندې بیا دا جوړ شوی نو بلکې دې کسانو امتحان ورکړو. زمونږ د وفاق المدارس په
لحاظ سره چې هغې کم امتحانونه ورکړي نو هغې تعداد دومره د دې نه هغه کسان چې هغې قرآن خو ویلی لیکن پوخ کړی نه دی نو هغې امتحان نشي ورکولی چا چې قرآن کریم ویلی قرآن کریم یاد کړلی او هغې پوخ کړلی نو د هغې نه وروستو هغه امتحان ورکوي داخله وروستو کوي کوم چې وفاق کې داخله کولی کېږي بورډ کې نو هغه وروستو کولی کېږي نو په هغه کال تقریبا د هغې تعداد دغه 15,000 تقریبا و. اوس په دې کال باندې چې کم امتحان د پاره داخله کړی شوي دي نو پوره تعداد خو زما نه هیر دی خو 108,000 سه لپاسه پته نشته څو دي لپاسه څو دي هم هیر دي خو 108,000 کسانو څه کالې داخله کړوه او هغې امتحان چانو پاتې شوی صبح غایب شوی به غیر حاضر شوی به او مطلب دا دی چې دومره کسانو قرآن کریم پوخ کړلی یو دور داسې و دلته کې زمونږ په دې کلي کې چې یو حافظ هم دغه یو تن پکې و کوم چې په سترګو باندې معذور و د هغې نه علاوه بل هېڅوک نه و ګل نوم یې و که نه ګل و بل هېڅوک نه و په دې مشرانو کې کم چې وروستو بیا دلته کې مدرسې جوړې شوې محنت شروع شو نو وس که تشمارې نو دا وایي چې 100 کسان به نو 100 نه دي حافظان په دې کلي کې 100 نه دي بلکې د 100 نه هم زیات دي او رو الحمدلله هغه زیاتېږي وس که د جماعتونو خبره وکړې نو جماعتونه خو زمونږ په دې کلي کې چې خوا و شا کې دا ټول شمار کې نو تقریبا 100 خوا و شا کې جوړېږي دلته اخواته نه صرف موږ دا خپل دې خواته چې دی که نه دا یو نور خواته مضافات او شمار کې بیا خلک ډېر زیاتېږي نو که 10 شوی نو 10 د دغې 100 په مقابله کې خو ډېر کم دي چې 3 قاریان په یو جماعت کې شي نو هم څو د رسي نه ځکه چې هلته کې نور 10 بیا زیاتېږي دلته کې قاریان د چې 100 شمار کې او جماعتونه 10 شمار کې او 3 قاریان په شمار کې نو بیا هم څو د هغه 10 کسان په بیا پاتې کېږي نو دومره دا د الله رب العزت فضل و احسان دی چې شوی دی نو دا قرآن کریم برکتی کتاب دی نو د دې قرآن کریم چې د څه شي سره تعلق جوړیږي نو هغه شی برکتی کېږي که د دې قرآن کریم تعلق جوړ شو د شپې سره جو هغه شپه برکتی شوه که د دې تعلق جوړ شو د میاشتې سره جو هغه میاشت برکتی شوه که د دې تعلق جوړ شو د یوې علاقې سره جو هغه علاقه برکتی شوې ده که د دې قرآن کریم تعلق د کپړې سره جوړ شوی دی قرآن کریم لته کمیس جوړ کړی شوی دی نو هغه کمیس برکتی شوی دی زمونږ چې څوک پوهېږي ادب کوي نو هغه دا کڅوړی چې دی نو دا کته ځمکې ته غورځول هغه نه غواړي چې دا دې کته وغورځېږي د هغې عزت کوي ادب کوي احترام کوي ولې ځکه چې د دې کڅوړې د دغې کپړې تعلق هغه د قرآن سره جوړ شوی دی کم کاغذ چې په هغې باندې قرآن کریم ولیکلی شو یو آیات پې لیکلی شوی دی یو ټکی پې لیکلی شوی دی نو هغه چې کله سړی رواني او ویني چې دغې کاغذ دی او په هغې کې د قرآن یو ټکی لیکلی شوی دی نو هغه راچوتی ښکلی او محفوظ ځای ته رسوي دا د قرآن کریم هغه آداب دی د قرآن کریم هغه خبره چې الله رب العزت د دې حفاظت په خپله کوي نو چې د چا په ذریعه باندې وشي نو هغه سړی هغه به هم برکتي شي په کم کور کې چې دا قرآن کریم راشي نو هغه کور هغه به برکتي شي کومه سینه کې چې راغلی هغه سینه به برکتي چا چې یاد کړلی کومه ژبه باندې چې ویلی کېږي نو هغه ژبه برکتي ده نو دا قرآن کریم د دې د فضایلو په باره کې وایي چې قرآن کریم چې چا یاد کو د دې حلال وګڼل او حرام وګڼل دی به د خپل کوړمې د 10 کسانو چې هغې دپاره جهنم واجب شوی د هغې سفارش به کوي او دا به جنت ته بیایي نو دا به څه وړوکی اعزاز بنوي کله چې دا چا یاد کو نو د هغې مور و پلار ته به د قیامت په ورځ باندې یو تاج ورپسرولی کېږي چې د هغې رڼا د نور د رڼا نه به زیاتی نو بیا
نور چې دی نو د هغې رڼا هغه په ټوله دنیا کې خورېږي. نو چې دغه نور د یو سړي په کور کې راشي، په یو ځای کې، په معمولي ځای کې راشي، نو بیا به د هغې سهلي چې په ټوله دنیا کې د هغې رڼا دومره خوره شي ده، نو چې کله هغه محدود کې لږې کې وړوکې یو ځای کې رابند کې، نو د هغې بیا سهلي. نو مور و پلار ته بوله تاج ورپسرولی کېږي او د خپل کوړمې د 10 کسانو شفاعت به کوي چې جنت پې بوځي. نو خیال وشته که نشته چې جنت ته سړی لاړ شي که نه، او جنت ته دغسې په اسانه باندې بوځي، خو ښه ده که نه. او نو د هغې دپاره محنت هم کول غواړي چې خپل بچي هغو باندې سړی قرآن کریم یاد کي، حفظ پې وکړي، علم پې وکړي. نو دا د خپل ځان دپاره مخې ته توخه لېږلي. نو دا اولاد چې دی نو دا هم یو توخه ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل کله چې یو سړی مړ شي، دی د عمل کول نه نور پاتې شي، عمل نشي کولی، کار نشي کولی، دی څه عبادتونه نشي کولی، دی څه منځونه نشي نیوی، دی څه حج له او عمرې له وغیره نشي تلی، او روژه ده چې روژه خو جدا نو دا خو څنګه چې دی مړ شو چې روژه ده بیا نو روژه خو قصه دغه اسانه ده وکړي، خو نور عبادتونه چې دی دا نشي کولی. چې عبادتونه نشي کولی نو د اعمالنامه بند شي. خو د 3 اعمال داسې دي چې هغې دپاره د اعمالنامه کولا بیا پکې لیکلی کېږي، مستقل لیکلی کېږي پکې. نو یو پکې هغه نیک اولاد دی. نیک چې اولاد یې نیک کړلی، هغې له تربیت کړلی، هغه صالحان دي، نیکان دي، هغه حافظان دي، قاریان دي، علما دي. نو دی چې رستو څومره اعمال کوي، څومره عبادتونه کوي، نو د دې مور و پلار پکې مستقل برخه کېږي. یو خدا ده، بله دا یو خو دغه نیک اولاد دی، او بل صدقه جاریه ده. صدقه جاریه دا ده چې یو کار نیک کار داسې وکړي چې هغه مستقل چلیږي. یو سړی جماعت جوړ کو، یو سړی مدرسه جوړه کړه، یو سړی په جماعت کې مدرسه کې څه کار یې وکړو، څه شی پکې ولګاو، پنکې پکې ولګوله، بله بې پکې ولګاو، بل څه شی داسې وکړو چې هغه وخته پورې کار کوي. نو څومره چې د هغې نه خلک فایده اخلي نو اجر و ثواب به هغه ته میلاویږي. جماعت کې کوهی کنستلی، کوهی جوړ کړلی، د کوهي چې کم نور څیزونه دي د هغې انتظام یې کړلی، د اوبو انتظام یې کړلی. دغه اوبو چې د څومره راځي او خلک پې اودسونه کوي او خلک استعمالوي، دلته کې دي او که په بل ځای کې صدقه جاریه بل ځای کې کوهی کنلی او هغه خلک استعمالوي، دغه د اوبو استعمال کولی کېږي. څوک یې څکي، څوک پې اودس کوي، څوک پې غسل کوي، څوک څه کوي، څوک څه کوي، اوبو استعمالیږي. نو دغې مړي ته به ثواب میلاویږي اگر چې د په قبر کې پروت دی، مستقل دا ثواب به لیکلی کېږي. او یو پکې علم دی، علم یې کړلی، علم مسائل خلکو ته ښودلي، خلکو ته یې نیغه لار ښودله. وس هغه به نورو ته ښایي، هغه به نورو ته ښایي، هغه نورو ته ښایي. قرآن یې زده کړلی او دغه قرآن دی لګیا دی نورو ته ښایي، هغه اخواته نورو ته ښایي. دا په سلسله روانه ده. نو دا د دقې اول چا چې شروع کړلی نو هغه ته پکې د برخه د هغه مستقل میلاویږي. د هغې اعمالو کې کمی نه راځي. دا بعضې خبرې داسې دي چې دا ویلی کېږي او دا زموږ دا تبلیغیانونه بعضې چې دي نه دا بعضې خبرې کوي. د دې وس یو سړی را روان دی د کور نه، ګړی ورسره نشته، ها ګړی چې ورسره بیا مسله داسې نه وي، ګړی ورسره نشته یا ګړی ورانه شي ده. نو دی را روان دی مانځه دپاره، خیال یې دا دی چې زه مانځه له به ځان ورسوم چې راشي مونځ ته شوی. نو دی راغی خفه شو، دا خو مانه ډېر بده شو، مونځ رانه د جمع مونځ رانه وشو. نو وایي چې دته به د پورا د جماعت د جمع ثواب الله رب العزت دغسې د ده په محنت باندې، د ده په کوشش باندې دغسې ورکي. او دا کم چې چا مونځ کړی د هغې په منځونو کې د هغې په ثوابونو کې کمی نه راځي چې د هغونه کټ کړل، د هغونه کټ کړه چې دا دو پوره کړي. نو الله داسې نه کوي. یو سړی دی هغه لاړ دغسې یادېږي نه، لیک دلته کې تلاوت یې وکړو، وی الله د دې دا ثواب چې دی دلته کې زموږ نه څومره چې مقبره ده دې کې څومره مسلمانان دي هغې ته د دې ثواب ورسوي. نو هر یو سړي ته الله پوره اجر ورکوي
داسې نه چې دغه قرآن یو صورت ویل د هغې چې څومره ثواب دی هغه ټوکړې ټوکړې کوي نه دا ذرې ذرې کا جو لږ ذره ذره به میلاو شي نو نه د یو دغه صورتونه چې ویلي کله علما وایي په دې بعضې کتابونو کې راځي چې دا کوم چې دا قرآن نو ویل کېږي کوم چې په طریقه باندې نه وي غیر شرعي طریقه باندې خلک راجمع کېږي او دغه قرآن خواني چې ورته وایي هغه شی کوي د هغې نه بهتر دا ده چې سړی یوازې ځان له کیني او درې پیرې الحمد وایي او یو پیره الحمد وایي درې پیرې قل هو وایي بل پکې بل دا لیکلي چې 11 پیرې قل هو وایي نو دته دا د دغې د وو قرآنونو نه قرآن خوانیانو نه د هغې نه د دې ثواب زیات دی هغې کې کله نیتونه ښیي او کله خانۍ کله پکې صحیح او کله صحیح قصې میسې په هغې کې ډېري نو چې سړی ځان له وایي نو هغه په اخلاص سره وایي هغه د الله د یرې نه وایي هغه د الله د پاره وایي او دا نور چې کوم راجمع کېږي نو د چا نیت پکې اوسې زما خلک راجمع کېږي او قرآن خواني کوي قرآن پارې پسې ویلی کېږي نو چې زه پکې هم شریک شم سړی به خفه شي څوک چې دغه دی د چا پلار دی او د چا زوی دی او د چا رور دی د سړی هغه به خفه شي هغه د پاره ځم نو دی خو نیت هغه د خراب شو کله وایي ولاړ به شم هلته کې خامخا چای به یې راوړی یو چای به پې وڅکمه خو څه پاره به مو ویمه یو کپ چای دی هغه به وڅکمه څه مټایي څه شی به هغه به وخورمه او کله پکې خلک پکې بعضې پکې پیسې هم ورکوي وایي دا که نور څه نه وي چې ته 100 روپۍ خو به راله راکړي که نه 100 پیسې خو به وشي نو هغه نیتونه کې فرق چې کله راشي اخلاص ختم شي نو بیا هغه اجر او ثواب نه میلاویږي اخلاص چې کله یې نو ثواب به هله میلاویږي نو چې زموږ په زړونو کې اخلاص وي نو خبره مې کوله قرآن کریم د ټول نه اولنی حق هغه څه چې دې باندې ایمان راوړل دویم قرآن کریم د دې الفاظ زده کول دا د قرآن کریم موږ باندې حق دی او دریم نمبر باندې د قرآن کریم ترجمه د هغې تفسیر د هغې مفهوم د هغې مقصد چې قرآن کریم کې موږ چې څه وایو چې دا څه وایو موږ لګیا الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک لګیا یو نو دا د مطلب څه دی موږ څه غواړو څه وایو ځان ته چې د کنځل خو نه کوو چې تا کله کله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کله یو سړی داسي چې د شپې راپاسي د شپې عبادت کوي نو دله خوب ورځي خوب له ورځي نو دی لګیا دی څه وایي هغې باندې نه دی پوهېږي او نه کله کله داسې چې دی خبرې بل شان وکړي د یو ټکي په ځای باندې بل ټکی ووایي نو ډېر پیرې داسې کېږي چې دی خو د ده دا خیال دی چې زه ځان ته دعا کوم حال دا دی چې دی ځان ته خیرې کوي دی ځان ته خیرې کوي نو دی په دغه حال کې دی مونځ نه کوي دی لږ آرام وکړي خوب له ورځي نو آرام دی وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځای ته راغی ویې کتو دلته کې پړی ځوړند دی دې منځ کې پړی ځوړند دی وایي دا څه شي دی وایي جی دا ما کړی دا خپل ویښته پې تړم شپې عبادت کومه نو دا ویښته مې پې تړلي نو چې کله خوب راله راشي جټکه ووهمه نو دا ویښته راښکودی شي نو لږ دړ وکړي او زه دا تاویدونه هم بچ شم او خوب مې وتښتي رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ان لجسدک علیک حقا ستا د بدن ستا د بدن پتا باندې حق دی ستا د بدن پتا باندې حق دی د حقونو باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تذکره کړله ستا د بیبي پتا باندې حق دی ستا د بدن پتا باندې حق دی ستا د میلمه پتا باندې حق دی دا حقونه دي دا حقونه ادا کول غواړي چې حق دې نه ادا کړی نو څه به شي خبره ورانه شي پردی حق چې سړی وخوري پردی حق واخلي پردی حق غصب کی نو سبای بیا به سبا دغه نه تپوس کیږي هلته کې خبره دې چې کې خو زموږ هر څه چې دا خو خلاص شي زه کمزور یم نشم اغوستی تی دا کیس کورټ نشم کولی نشم ویلی نو چل کومه پرېږدې مې الله ته پاتې الله پوهشه هغه پوهشه الله هلته کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چا تپوس وکړو سړی راغی تپوس یې وکړو وی چې جهاد لزما و چې ټول ګناهونه معاف کیږي رسول الله ټول ګناهونه معاف کیږي سړی ووتو
خوشاله شو لاړ ووت جبرئیل اسلام راورسید وی دا سړی راوواړه ورته ووایه الا الدین قرض نه معاف کېږي هر څه معاف شي خو قرض نه معاف کېږي سړی راو نو قرض یوازې قرض نه بلکې حقوق العباد د بندگانو حقونه یا به دا معاف کولی کېږي یا به دا حق ورکولی کېږي نو اله به سړی معاف کېږي اله به ځي پورې سړی چې پورې وځي که نه دا پول نه نو اله پورې وځي چې دا حقونه مخکې معاف کړی شوي یا به ورته د په خپله معاف کړي دلته کې معاف کړو دلته کې نه دی جو هلته کې معاف کړو یا دا ده چې هغې بدلی ورکړه په قیامت کې پیسې بیا نه وي هلته پیسې نه وي نو هلته کرنسي بیا بله ده هلته بله کرنسي چلېږي دلته کې زموږ سړی د بعضې ملکونو ته لاړ شي که نه هلته کې پاکستاني روپۍ ته ځان سره ویستونی چلوي پکې پاکستاني روپۍ هغه که چلېږي هم که نه نو هغه به ځان سره دومره پیټی به وړي نو هله به کار کېږي هسې ونه کېږي پاکستان زموږ روپۍ خو ډېر حد ته راغله که نه چې هغه سړی ځان سره وړی نه شي نو هلته کې هغه د هر علاقې خپله خپله کرنسي نو هغه شی چلیږي نو په آخرت کې چې نو هغه پیسې نه چلیږي روپۍ ده اشرفۍ ده درهم دی دینار دی او پوند دی او ډالر دی او دا یورو دی او څه شی دی په دې قیسې دي دا شیونه نه چلیږي هلته چې چلیږي نو هغه به نیک اعمال چلیږي نو چې کله یو سړی راغی دلته کې په دنیا کې هغه ډېر شی منځونه یې کړلي ډېر شی عبادتونه یې کړلي ډېر شی صدقې کړلي ځان ډېر شی ثوابونه جمع کړلي هلته کې چې لاړ ډېر شی دي دی ورته ګوري لکه دا خو ډېر شی دي ښه ده زه په اسانه باندې په دې ثوابونو باندې پورې وځم او به بخلی شمه نو هلته کې دی په دغې خوشفهمۍ کې دی په دې کې په دنیا کې د څه بعضې کارونه کړلي احادیث کې راځي قد ضرب هذا دا یو وهل دی ګزارې پې کړلی وهلی دی او قد شتم هذا دی بل ته کنزل کړلی وقد اخذ مال هذا د دې بلې مال اخیستی دی وقد دا بل چې دی نو په هغه باندې بهتان تړلی د بلې غیبت کړلی د بلې څه کړي بل څه کړي دا ټول کسان دا به راجمع شي قیامت ورځ به وي یا الله زموږ پې حق دی دی خو ځي جنت ته روان دی زموږ حق دی پې نه بوی چې ستا کم څومره حق دی زما زه وهلم دا وهلو اوس څه کېږي اوس وهل پیدا نه کوي ښه چې دی به ووهلی چې خبره به خلاصه شي نه وهلو باندې نه کېږي اوس د دې وهلو پیسې ورکه پیسې څه دي نیکیانې هغه نیکیانې ورکه جزا نه هغه نه به څه نیکۍ به دې کمې شي نیکۍ به دی ورکي هغه به خپل حق هغه ته میلاو شو ولاړ بل به راشي زما ته کنزل کړلی د دې کنزلو بدله ورکا نو بله بدله نشته ثواب بله ورکا ثوابونه نیکۍ ورکا نیکۍ به ورکي بل به راشي زما یې غیبت کړو هغه له به نیکۍ ورکي بل به راشي زما نه مال اخیستی و هغه له به ورکي څومره چې کېږي دا به وشي شی به ختم شي هغه غرونه نیکیانې ختمې شوې کسان به یاره زما حق ما ته میلاو نه شو بس دا ظلم خو نشته حق هغه به پوره کېږي حق به حقدار ته رسي نو څه وایي چې بله نه کېږي اوس خبره به داسې کېږي د دې سړي ګناهونه دي دغه ګناهونه ثوابونه ختم شوي دي نو د ده ګناهونه هغه به ته واخلې چې دی به آزاد شي وځي به د ده حق ادا شو وځي به نو هلته کې د ده هغه ګناهونه چې دي هغه به واخلي نو په دقې سړي باندې به بار کي حق هغه سړی حق ادا شو هغه جدا لاړه او دی هلته کې دی خو ونښته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی و دا سړی مفلس دی مفلس تپوس یې کړی مفلس پیژنئ نو مفلس ته دا دی چې مال دولت څه شی ورسره نه مفلس د هغه نه زمونږ په دین کې مفلس هغه دی چې هغه داسې ثوابونه نیکیانې کړي ګټلي او هغه سره دا کسب وشي او د دقسې پاتې شي او فیصله وشي د هغه باره کې ځای جهنم ته وغورځوئ دغه مفلس دغه دی چې داسې نه چې زمونږ باندې د چا حق راواوړي موږ باندې چا حق پاتې شي رسول الله صلی الله علیه وسلم په آخر کې فرمایلی و د چا چې څومره حقونه دي خپل حقونه هغه حقدار ته حواله کوي بیا نه کېږي وری او یو خبره پکې دام راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ویل که زما باندې د چا څه حقي نو هغه حق زمانه واخلئ
یو تن پکې مشهوره قصه ده خلک یې بیانوي نو هسې د عبرت دپاره خو ښه ده سړی یو صحابي راغی وی یا رسول الله تا باندې حق دی وی څه وی تا ماله ګزار را کړی و نو هغه وي زه بدله واخله هغه وی په هغه وخت کې زما کمیس نه و ستا خو کمیس دی هغه وی ټیک ده کمیس یې چوت لرې کو وی اوس واخله هغه راغی دلته کې مهر نبوت و هغه باندې خوله ولګوله هغې ښکل کړو وی ما بل مقصد بل شی نه و دغه شی دغه کار مې کا او دغې دپاره مې خبره کوله دروغ مې وی خبره دغه بله وه نو هسې خبره دا کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د چا حق ما باندې هغه خپل حق واخلی د هغې ما ته ووایه چې د چا حق ما باندې پوري او واخلی ورکوي نو خبره مې کوله د قرآن کریم حقونه دي خبرې ما په خیال څه ګډې وډې شوې که څه ډېرې لاړې نه ګډې وډې لاړې چې ته ورې شوې اوس راټولولې ګران دي نو د قرآن کریم هغه حقو د دې الفاظ زده کول د دې معنا مقصد زده کول چې دې کې موږ چې څه وایو دا وایو نو څه وایو چې دا دې کې چې موږ څه وایو چې دې باندې موږ پوهېږو چې موږ داسې وایو موږ دلته کې ځان ته خیرې خو نه کوو ځان ته کنزل خو نه کوو خبره مې هغه ځینه دې سره راغله نو چې موږ څه وایو چې په هغې باندې موږ پوهېږو چې دا خبره ما په دې طریقې باندې وکړه نو موږ لګیا یو وایو په مانځه کې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم یا الله ما ته نیغه لار وښیه سړی روان دی په کږه باندې او دی ما ته نیغه لار وښیه ما ته خو په هغې دپاره خو تعالی الله څه عقل هم درکړلی سترګې درکړلې دلته کې لګیا یې ته وایې اهدنا الصراط المستقیم یا الله ما ته سیده لار وښیه او دی په دې مقصد باندې پوه نه دی نو خبر نه دی دی لګیا دی روان دی ځي مینګورې ته بهر ته چې ووته د روډ ته چې ووته نو روډ کې هلته کې ګاډی روان دی کتې نه هغې ته وختو چېرته ځې مینګورې ته هغه دا مینګور ته نه ځي مینګور ته چې کوم ګاډی ځي ته به دې نه کوشي په کوم کته چې ځي هغه کې به کېري نو هله به مینګور ته رسي نو موږ څه وایو اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم وایو لیکن روان یو په څه کې زو مینګورې ته ځو او ناست یو د صخرې په ګاډي کې نو مینګور ته نه شو رسېدی که رسو نو صخرې ته به ورسو مینګور ته نه شو رسېدی اهدنا الصراط المستقیم یا الله موږ ته سیده لار وښیه نو دې دپاره خو کول غواړي که نه دا سیده لار دا معلومول غواړي او دې سیده لار باندې د څه جستجو پکار ده کتل پکار دي چې دا موږ خو ګورو سیده لار کومه یوه ده نو کو به څه خلک خبره کوي خرو لکۍ به ماتو دلته کې لګیا به اهدنا الصراط المستقیم نو چې دې خبر باندې خو موږ پوهېږو که نه اهدنا الصراط المستقیم یا الله ما ته سیده لار وښیه چې سیده لار ورته وښیه نو الله رب العزت مخکې ته قرآن کریم کې وی ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین دا هدایت دا قرآن کریم هدایت دی قرآن کریم بل ځای کې ووی وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل په دې لار باندې ځئ دا سیده لار ده الله ته رسېدل دا لار الله ته رسېدل دا الله رضا ته رسېدل نو څه وایي چې الله رب العزت ته کومه لار رسېدلي په هغې باندې روان شو نو وبرسو او چې الله ته نه ده رسېدلي تله چېرته بل طرف ته تله یو لار تله بل طرف ته چېرته ګندګۍ طرف ته تله زه وږې هغې باندې روان یې دی وایي زه موږ ځو دلته کې نیغې لارې طرف ته جومات ته ځو روان دی په بله لار باندې روان دی په کته باندې نو هلته کې دی وایي جومات ته چې ځي خپله جومات لار اختیار کا مینګورې ته ځې نو د مینګورې لار به اختیار کړي هغه ګاډی به ونسې هغه ګاډي کې به کښېنې نو هغه مینګور ته ځان رسې نو په کار دا دي چې موږ یو خو دغه لار اختیار کړو نو قرآن کریم چې موږ لفظا هم معنن هم موږ دا ووایو او بل دا قرآن کریم په دې کې چې څه دي په دې باندې موږ عمل وکړو او بله خبره آخري هغه دا ده چې قرآن کریم دا خبرې واخلي سړی او دا نورو ته ورسوي نورو ته دا رسول غواړي دا یوازې دا ځان سره ښودل نه دي او دا یوازې ذمواري دا د مولي صاحب نه ده دا د تبلیغي صاحب نه ده د امیر صاحب نه ده دا د هر مسلمان ده هر مسلمان باره کې څه وایي الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته هر یو ستاسو نه نګهبان دی او د هر یو نه ماتحت باره کې به تپوس کېږي نو پلار دی مور دا مشران دي د دینه به د کشرانو باره کې تپوس کېږي پلار مشر دی نو د کشرانو باره کې به د هغه نه تپوس کېږي د کلي مشر دی د کلي
چې مشر یې هغه نه به د کلي باره کې تپوس کېږي، بیا د علاقې مشر دی د هغه نه به د علاقې په باره کې تپوس کېږي، بیا د ضلع مشر دی نو هغه نه به ضلع تپوس کېږي، نو بیا د صوبې مشر دی نو هغه نه به د صوبې کېږي، نو بیا د ملک مشر دی نو هغه نه به د ملک تپوس کېږي. څومره چې ذمہواري زیاتېږي امر به مسؤلیت زیاتېږي، تپوس به دې کولی کېږي. ځکه خو عمر رضی الله تعالی عنہ په باره کې هغه وایي چې که یو سپی د دجلې په غاړه باندې د تندې نه مري نو زه به الله له څه جواب ورکوم؟ دا کوم څه چې کېږي د دې جواب هغه به چا نه به کېږي. خو هر یو سړي له د خپل وس مطابق چې څومره د هغه ذمہواري ده چې هغه پوره کړي. د اولاد ذمہواري هغه په ده باندې ده، خپل اولاد د هغې تربیت کول. اولاد اول چې کله پیدا شي صحیح نوم وله کېږي، هغه ته د په وخت کې ورته بانګ ووایي، او بیا چې کله د خبرو سپړدلو شي نو د الله نوم ورته ور یاد کړي، او کله چې بیا د 2 کالو شي نو دی په مانځه راواړئ، مونځ ورته زده کړي، په مانځه باندې ودرئ. او چې کله د 10 کالو شي او بیا مونځ نه کوي نو مانځه نه کول باندې وهي. چې کله مخکې نه تربیت شوی نو دی به مونځ پرېږدي نه. زموږ په دې کتابونو کې هسې یو پرسي غوندې کې قصه په یو کتاب کې لیکله، یو وړوکی دی هغه پلار ورته وایي بچیا ته اوس د 2 کالو شوې، اوس به ته مونځ کې، که مونځ نه کې او د 10 کالو شي نو بیا به زه تا وهم. موږ ته د شریعت دا حکم دی چې مونځ کې چا څوک پرېږدي بیا به وهلی کېږي. هغه ورته وایي پلاره وایي زه به تاله داسې موقع نه در کوم چې ته ما په مانځه نه کولو باندې ووهې، زه به مونځ نه پرېږدم، مونځ به زه کوم. مونځ د الله رب العزت د طرف نه موږ باندې یو داسې فرض دی چې دا په هیڅ حال کې دا معاف کېږي نه، په هیڅ حال کې دا پرېښودی کېږي نه. سړي دپاره چې کله دی په هوش حواس کې دی نو دا مونځ معاف کېده نشتی. چې کله دی هوش حواس نه ووته او دی شرعي مسله دغه ده چې د شپږو مونځونو نه کم مونځونه دي او هغه د په بېهوشۍ کې تیر کړه، دا مونځونه به بیا راګرځئ، دغه د بېهوشۍ دا مونځونه به بیا راګرځئ. که د شپږو مونځونو نه زیات شو نو بیا دغه په بېهوشۍ کې تللی دا ورته معاف دي. الله رب عزت دغه کې تپوس کوي خو بیا هلته کې معافي هم کوي. نو چې کله دغسې حد ته ورسېدې نو بیا مه کوه، خیر دی. روژه ده نو روژه که د چا نه پاتې شوه، په بېهوشۍ کې پاتې شوه، څه طریقې باندې پاتې شوه نو دا نه معاف کېږي، دا به کوي هر څه چې. ولې دا په کال کې یوه میاشت ده، لږې ورځې دي، او مونځ دا خو په ورځ کې 5-6 مونځونه دي، داسې دي که نه؟ په ورځ کې 5-6 مونځونه دي. نو دا 5-6 مونځونه چې دا صحیح دا کول غواړي. نو که دې کې په هېڅ طریقې باندې چې کله په سړي کې هوش حواس شته نو دی به مونځ کوي. په ولاړې نشي کولی، په ناستې به کوي، په ناستې نشي کولی، په ملاستې به کوي، په اشاره باندې به کوي. مونځ په هېڅ حال باندې معاف کېږي نه. د دې وجې نه دا سړي ته دا حکم دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویلي وثیابک فطهر، خپله جامه پاکه ساته. جامه چې پاک کوي نو د دی بیا بانې نه کوي، جلدی بانک ټیم مانځه ټیم شي دی وایي زما خو جامې بېلمازه دي، زه تاسو لاړ شي تاسو مونځ وکړئ زما جامې ښې نه دي. سړي جامې دا بېلمازه کېږي نه، دا دې بېلمازه کېږي نه. که بېلمازه شي فوراً دې د هغې انتظام وشي، فوراً دې هغه ووینځلی شي، فوراً دې هغه پاکې کړی شي. زنانه دي نو د هغې دپاره په میاشت کې کله د هغې د عادت مطابق کله 3 ورځې، کله 4 5 6 9 10 ورځې د په میاشت کې د هغې دپاره د مانځه چوټي هغه زنانو ته میلاویږي، د هغو خپل د هغو سره د الله رب العزت د طرف نه خپل یو ډسکاونټ دی. نو د هغې کېږي د چاته 3 ورځې، یو چاته 4، چاته 5، چاته 6، چاته 7، چاته 8، چاته 9، چاته 10. دا د هر یوې زنانه سره د الله خپل د طرف نه سر ډسکاونټ دی د مانځه په باره کې. روژه کې نشته، روژې به نه نسي، هغې دپاره هم دغه د روژې به نه نسي، خو دغه روژې به بیا د دې نه وروستو بیا راګرځئ چې کله دا ورځې تېرې شي، روژه تېره شوه او بیا هغه څه دی په بیمارۍ کې نه ده نو څه به کوي، دغه روژې به بیا نسي، دغه روژې به قضا راګرځئ. نو زنانه عام طور باندې د روژو عادتي ځکه چې هغه روژې نسي، سړي چې دی نه هغه بیا روژې نیول ورته ډېر ګراني. نو کله چې سړی په سفر کې دی یا کله یو سړی بیمار دی نو الله رب العزت وایي وان تصوموا خیر لکم، که تاسو روژې ونیسئ نو دا غوره ده. ولې په معمولي خبرو باندې، معمولي سفر باندې روژې خورئ ما، ولې وروسته بیا د دې نیول ډېر ګراني، سړو دپاره ډېر ګراني.
کم سړی چې ځان عادت کړی یا خو جدا خبره او چې چا ځان عادت کړی نه نو روجې نیول نور خلک ټول بوزي او دغه یو تن پکې روجي نو بیا د ګړي ګرانه جوړیږي نو یو خبره دغه ده وس دا روجا ختمېدونکې ده ورپدې پسې یو اعتکاف را روان دی ها څو ورځې وروستو اعتکاف دی نو هغې دپاره هم چې دا الله ته یو قسم جکېدل دي چې موږ الله ته جشو یا الله ما به معاف کړې نه ځم ستا د کور نه ستا د کور نه ځم نه څو پورې دې معاف کړی نه منو نه ځم او دا روجا دا د دې سې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل یا جبرئیل علیه السلام ویلي خیرې کړلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په امین ویلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله ویلي بل روایت کې پکې دغسې دي نو سوی هغه سړی د تباشي چې رمضان روجه پې راغله رمضان میاشت پې راغله او دا تیره شوه او د ده پکې بخښنه ونه شوه دا یې تباشي نو جبرئیل علیه السلام خیرې کړلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په امین ویلي نو د سیزن میاشت ته چې په دې کې عبادتونه کېږي څومره عبادتونه سړی وایي د شپې پکې عبادتونه دي د ورځې عبادتونه دي د ورځې روجه چې د غزان له عبادت دی نو چې دغه عبادتونه په دې باندې سړی دومره وکړي چې سړی تلاوت کوي او سړی منځونه کوي او نفلونه کوي د شپې زمونږ دا خلک څه کوي اوس چې لاړ شي ډېر خلک بدیس دي د پېشمري پورې ونه وده کېږي ها که وده کېږي او تراویح نه کوي ولې تراویح ګران کار دی سړی وکړه نه سړی تپوس ته وکړو دا دې دغه نه اټک نه لوکړي کته سړی ونه هغه نه تپوس وکړو وی روزې به نسي که نه هغه دا دومره اوږدې روزې دي داسې راشم زه وږی کېږم ما وږی کېږم یا بیا به ته تراویح به کوې وایي دا مولیان چې دي دا قاریان دا به اوږده اوږده منځونه کوي سړی ستړی کوي پنډۍ ستړی کېږي پنډۍ ستړی کېږي وی ښه نو بیا پېشمنۍ به کوې وایي نه ماله خوب راځي پېشمنۍ هم نشم کولی دلته روژه هم نه نسي که نه روژه هم نه نسي نو یا چې روژه نه نسي پېشمنۍ چیله کوي وی نو بیا به ته څه وي روژه ماته به کوې که نه افطاري به کوې وایي ولې تا ته څه کافر ښکارم څه څه کافر خو نه یم روژه ماته خو به کوو که نه نو د هغې دپاره خامخا بیا سړی ګرځي راګرځي ځان ګرم ګرم کېږي هلکه راوړه دا شی راوړه پلانکې شی راوړه دا وکړه هغه وکړه دا به کېد دا خو به څه دی روژه ماته خو به کوو دا خو مسلمانان یو نو زموږ هسې خبره مې کوله چې دا ثابته شپه دا روڼېږي وچ پوچه یو خبره پکې بله وکم کله چې اختر شپی موږ خلک څه کوي موږ ځوانان څه کوي بوډاګانو ته پته نشته دا تپوس وکړې ته پته نشته څه چل کوي خلک څه چل کوي ها استاد صاحب ته هم کېدای شي پته نه مشران ته پته نشته پوهېږي هغه جدا خبره ده خو خلک څه چل کوي اختر په شپه باندې چل کوي نه هغه نه هغه اخرنۍ شپه خلک په پارکونو کې کوي اخرنۍ شپه پارکونو ته ځي دا زموږ مشرانو ته پته نشته تا ته پته شته که نشته دا خلک په پارکونو کې کوي ما ته پته ده زه خو یم مشر یم خو دومره نه یم ښه نو دا خلک په پارکونو کې کوي دغه شپه دا څه شي ده دغه شپه دا ثابته میاش یو سړی مزدوري کړله وس آخر کې څه کېږي لین لګېدلی هلته کې دغه بینک دی که نه بینک نه هلته کې اوس خپله دغه مزدوري راخلي ثابته شپه مې روجې نیولي ثابته میاش مې روجې نیولي او ثابته میاش مې تراویح کړلي ثابته میاش مې تلاوتونه کړلي اوس د هغې ماله څه پکار دی مزدوري پکار ده او الله مزدوري چې ورکوي نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مزدور له مزدوري د هغه د خولې وچېدو نه مخکې ورکوي بعض ځای کې خو خیر څه ګزاره کېږي زه هفتې به ورکوو نو کېږي دلته کې د هرې ورځې د روژه ماتې کې هغه له ورکولی کېږي خو د هغې نه بیا چې دا ټوله میاشتې غیر حاضري نه ده کړي نو هغه له بیا ډسکاونټ ورته څه ورته وایي بونس ورکولی کېږي هغه له بیا اضافي ورکولی کېږي نو دغه اضافي چې ورکولی کېږي نو د اختر په شپه ورکولی کېږي نو اختر په شپه باندې چې سړی په دغه کې څه کوي پار کې نو هلته به هغه له څه ورکړی شي هغه بینک ته تله غواړي بینک ته ودرېدل غواړي دروازې څه دی ګیټ ته څه دی په لین کې ودرېدل ګیټ کې څه شی کړکۍ
کړکۍ ته ودرېده غواړي چې زما بونس زما کم بونس چې دی ما ته چې کم اضافي څه میلاویږي هغه دې راکړی شي نو چې دی په دغه کې ګرځي نو اخر زموږ خلک څه خبره کوي د ودو میخې چل کوي د ودو میخې کټي راوړي نو هلته کې چې دی اوده دی دی هلته کې په پارک کې ناست دی نو ده ته به د دغه بونس څنګه میلاو شي د هغه اضافي ثوابونه اجرونه هغه به څنګه میلاو شي هلته کې اعلان کولی کېږي د جهنم نه د جهنم د لیست نه د نوم کټ کړی شو د جنت هغه کې شامل کړی شو او دی هلته کې څه اوده دی اوده نه دی هلته کې پارک کې دی اوده دی بیا ښه ده دغه چا ویلي وی چې نه ذکر نه عبادت نه تلاوتي د هسې کېناستو نه په خوب خوښ یم نو هسې کېناستو نه خوب ښه دی چې سړی دغه نه کېږي که نه خوب یې چې وکړو نو څه وایي وایه نه څه تلي او نه راغلي نه څه فایده وکړه نه څه نقصان وکړو لیکن هغه سړی چې هغه په پارک کې ناست دی نو دی به څه کوي دی فایده نه کوي دی نقصان کوي هلته کې هغه شی خو ترې لاړ کم بونس چې میلاویږي کم چې اضافي شی میلاویږي هغه ترې لاړ هغه خلاص شو او نور که څه ګناهونه پکې کوي یا به جدا خبره بیا هغې خبره به به جدا وي او دا کم هغه نقد شی چې کم میلاوېده او میلاو نه شو او نو یو خبره دغه ده بله یو خبره مخکې مې هم کړې وه اوس دوباره بیا وکړمه زموږ عام طور باندې په دې جنازو کې یو کیسې کولی کېږي هغې نه ځان ساتل پکار دي خلک لګیایي جنازو کې دا مړی ګوري د دغې نه ځان ساتل پکار دي او دغه نه چې زموږ د خپل کم چې نږدې د دې مړي نږدې خلک چې هغه هلته کې هغه مړي خواته ودرېږي چې بس هغه د لیدو اجازت نشته دغه غوبل جوړ کړی و کله چې سړی ژوندی نو نه او چې کله مړ شي نو بیا د هغو خلکو ته خوږ شي نو هغه بیا راځي څوک څوک یې ښکلی یو څوک څه کوي یو څوک څه کوي دیدار کوي دغه شی ناروا شی دی مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه په خپل کتاب کې په د بخاري شریف په شرح کې لیکلی دا ناروا دي نو ځان دې ساتل پکار دي نور زموږ د فقې کوم عبارتونه چې دي هغه نور ټول هغه دغس دي دغسې چې هغه ټولو کې دا ناجایز دي لیکن هغه په صفا الفاظو کې ویلي هغه نورو خو اشارې کړلې هغه عاقل سړی چې دی که نه عقلمن له اشاره او بل چې هغه بیا هغه شی نو هغه نورو اشارې کړلې او مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه هغه بالکل صفا ویلې ناجایز دي حرام دی وایي ځان دې ساتل پکار دي او نو خبرې بله خبره آخر کې یو خبره بیا راځي چې کله څه کې اختر شي اختر کېدو نه مخکې که څوک یې ورکي نو ښه ده لازم کېږي به کله د اختر په سهار کېدو سره لازم کېږي کله چې د یو سړی داسې دی چې د هغه سره 1,80,000 روپۍ تقریبا نقد یا مال تجارت یا سره زر یا سپین زر دا وسره دي او یا وسره د استعمال نه اضافي جامې دي پیزار دي او لوخي موخي دي او بل څه دي هغه وسره دي 1,80,000 روپو ته د هغې قیمت رسي دا ټول څیزونه چې ټول میلاو کې نقد مال له مال تجارت ته او دا نور څیزونه ټول هر څه چې میلاو کې اضافي څیزونه دي 1,80,000 روپو ته رسي نو د باندې سرسایت خپله او د خپل نابالغ اولاد اب د باندې لازم ده اب ورکوي نو لازم کېږي کله لازم کېږي په هغه وخت کې چې کم د دې نه مخکې پیدا شوي دي نو د هغې به پې هم لازمي او که څوک د دې نه مخکې مړه شوي دي د هغو نشته او که د دغې نه وروستو پیدا کېږي اوس صبح صادق نه وروستو و د مانځه په ټایم کې وړوکی پیدا شو دلته کې بانګې ویلې او مونځ خلک کوي مونځ چې دی لاړ وړوکی پیدا شوی دی د هغه پې نشته ولې صبح صادق په وخت کې ونه نو صبح صادق په وخت کې نو په دغه وخت کې لازم کېږي په دغه وخت کې چې څوک موجود دی که څوک مخکې مړه دی چې د هغو پې نشته که څوک په دغه وخت کې شته نو د هغو د خپل ځان چې کوم چا باندې لازم دي د خپل ځان او د خپل نابالغ اولاد هغه به د ده نه تپوس کېږي او کوم چې سړی کوم چې بالغ دی کوم چې واده شوي دي او کوم چې څه دي د هغو ورکوي وردي کي وبشي لیکن لازم پې نه دي خبر د لازم کو چې سبا قیامت کې الله یې رانسي تا سره مال و تا خپل او د خپل نابالغ اولاد دی ولې نه دی ورکړی نو د هغه اولاد چې هغه بالغان شوي دي د هغو تپوس به ترې نه کېږي هغه د خپل سر مالکان دي وګوره زموږ دین او شریعت هغه چې کله سړی بالغ شي دی بیا د خپل سر شي د خپل واک شي
دی بیا خپل واک کوي او د پردی واک بیا نه کېږي او زموږ زنانه چې دی هغه پردي واکونه کوي نو هغه چې ته وایي هغه خپل واک کوه هغه یو واک خو هغه انګور اخیستی دی وایي هغه ته وایي دا ډاکټران چې دي که نه دا دوم قلاریږي نه د زنانو ته بوډۍ مشرانې هغه ته وایي ابۍ واک کوه هغه بچیا هغه واک خو ټول هغه انګور اخیستی دی ما سره خو واک نشته هغه نو دوی د په عربۍ په دغه کې انګریزي کې ورته وایي هلکه واک هغه نه دی هغه بل شی دی ښه او که نه ما خو دې هغې نه مخکې سړی ورکي کله چې روژه شروع شوه د هغې نه وروستو څوک یې کله ورکوي په اوله ورځ یې ورکي دویم ورځ یې ورکي مخکې ورکي د هغې اختر نه مخکې ورکي نو ډېره ښه ده دې دپاره چې دغه کوم چې غریبانان خلک دي چې هغه په خوشحالۍ کې په دغه کې اختر کې زموږ سره په دې نور خلکو سره شریک شي نو مخکې ورکول یې ډېر ښه دي او دا لازم کېږي کله لازم کېږي په هغه وخت باندې نو که مخکې ورکړو نو اوبه شوي دي خبره پکې نشته او د هغې نه که چا نه یې ورکړي بیا بعضې خلک پکې وایي چې ور یې نه کړې سرسا یې ورکولو خو هغه پاتې شوه ور مې نه کړه هغه څوک راته میلاو نه شو او دا د مرګه پورې دا تا باندې قرض دی پردې پیسې دې اخیستې دي او څو دې ورکوي نه دا قرض دی دا د الله تا باندې قرض دی رسول الله صلی الله علیه وسلم سړي ته پوښ وکړو وایي چې دغسې وایي د الله هغه قرض چې دی نو څه دی هغه زیات حقدار دی چې هغه قرض ورکړی شي الله قرض ورکول غواړي هغه ختمول غواړي چا باندې فدیه ده چا باندې سړي چا باندې سړي او نو دا خبرې غالبا ما زیاتې کړې الله رب عزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي او نو دا بعضې خبرې وې که بعضې خبرې یې دي چې هغه د ویلو وي چې ووایم شته څه نشته الله رب عزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي الله رب عزت زموږ دا روزې څومره چې دا دي الله قبول کړي الله رب العزت زموږ دا څومره چې پاتې دي الله رب عزت صحیح طریقې باندې د دې د عمل کولو د نیو توفیق راکړي الله رب عزت په دې کې د عبادتونو توفیق راکړي الله رب عزت دا روزه کې زموږ معافي وکړي الله رب عزت کې زموږ نمونه چې ته په هغه بل کې لیکل شوي الله دې هغې نه وران کړي الله رب العزت زموږ نمونه په هغه لسټ کې ولیکي چې هغه د جنت والو لسټ دي الله رب العزت دغه د رمضان د لس ورځې د رحمت وي لس د مغفرت وي او لس د ور نه د ازادۍ دي الله دې دغه ټول فضیلتونه هغه زموږ نصیب کړي الله رب عزت په دې کې زموږ معافي وکړي ورپسې د جهنم نه د خلاصي دي الله رب عزت موږ د جهنم نه موږ له چھٹکاره راکړي الله دې موږ د جهنم نه خلاص کړي الله رب عزت زموږ څومره استادان مشایخ وفات شوي دي الله رب عزت د هغې قبرونه د نور نه ډک کړي الله رب العزت ولا په آخرت کې په جنت کې اعلی مقامات ورکړي څومره چې ژوندي دي الله رب العزت د هغې په علمونو کې عمرونو کې عملونو کې برکتونه واچي الله رب العزت زموږ د مساجدو زموږ د مدارسو زموږ د مراکزو حفاظت وکړي الله رب العزت زموږ د علماو حفاظت وکړي الله رب العزت زموږ د حرمین شریفین حفاظت وکړي الله رب العزت زموږ د ملک پاکستان حفاظت وکړي الله رب العزت زموږ د ملک پاکستان او خاص کر زموږ په دې علاقه باندې د امن صادر خور کړي بې امني شروع ده بې امني روانه ده پته نه لګي زموږ د اعمالو نتیجه ده الله رب العزت موږ معاف کی الله رب العزت موږ له صحیح طریقې باندې د عمل کولو توفیق راکړي الله رب العزت چې څومره بیماران الله رب العزت صحت کامله عاجله مستمره ورکړي څوک چې قرضدار الله رب العزت د قرضونو تنظیم وکړي الله رب العزت څومره ضرورتمند دي د چا څه ضرورتونه دي شرعي ضرورتونه دي حاجتونه دي الله رب العزت د خپل غیب خزانونه پوره کړي الله رب العزت زموږ دغه څو کسان دلته کې په دې نږدې وخت کې په دماکو کې شهیدان شو مولانا حامد الحق صاحب اکوړي خټک والا دغسې پرون زموږ بل یو ملګری منیر شاکر صاحب هغه پکې وفات شو الله رب العزت هر څه چې دي څومره د بعضې خلکو خیال کې به ښه او بعضې خلکو خیال کې به نه ښه الله رب العزت ته تللی رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې لا تسبوا الاموات مړو ته کنځل مه کوئ بعضې خلک به یې د خلکو په ذهنونو کې څه بعضې خبرې به یې بعضې خبرې سړی په جذبې کې وکړي څه کې وکړي تېرې پاتې ووایي الله رب العزت ته هغه تقصیرات معاف کړي الله رب العزت ته هغه څومره چې دي الله رب العزت ته شهادتونه قبول کړي الله رب العزت ته قبرونه د نور نه ډکي الله رب العزت ته جنت کې ولا اعلی مقامات ورکړي الله رب العزت ته زموږ څومره چې نور وفات شوي دي خپلوان وفات شوي دي په نږدې وخت کې وفات شوي دي الله رب العزت ته هغه ټولو مغفرت نصیب کړي الله دې څومره چې وفات شوي دي په دغه دماکو کې تللي څوک چې بیماران دي پکې څوک زخمیان دي الله رب العزت ولا صحت ورکړي او څومره چې وفات شوي دي د هغې پسماندګانو دی الله صبر جمیل ورکړي الله رب العزت زموږ د ټولو حامی ناصر شي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه اجمعین